وینو ته اوبه وایه که ژوند کوې او سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې. منیر بونیری دغه شعرونه دي. خو نن چې موږ د کم شخصیت سره ناست یو نو د تحصیل بریکوټ کې دی په دغې خبره باندې یادېږي چې دی همیشه سپینې سپینې وایي او همدغه سپینې سپینې چې وایي نو ځکه ته د تحصیل بریکوټ ډېر داسې د دې ځای خلک دی چې هغوی ورسره مخالفت هم ساتي. وجه دغه ده چې هغه منیر بونیری صاحب په خپلو هغه شعرونو کې بیان کړې ده چې که ژوند کوې دلته نو سپینې سپینې به نه وایې. خبره کومه د تحصیل بریکوټ ناټ میرې سره تعلق ساتي شاه حسین باچا. ګران د سره نن ناست یو، هغوی د علاقې په حواله باندې د دې ځای د سیاست په حواله باندې او د ملک کې چې کوم صورتحال روان دی په دغې به ورسره خبرې اترې کوو. ګرانده په خپل پروګرام کې چې تاسو ته هرکلی په خیرالی وایو. ډیره مننه باچا صاحب ستاسو د راتګ دلته کې یو جهان مننه. ګرانده دا راته ووایئ چې څنګه چې ما ستاسو تعارف وکړو نو دغه سپینې سپینې ولې وایئ چې یاره پارټي درنه هم خفه، مشران هم خفه او ډېر خلک درنه پکې هم خفه شي، مخالفت یې هم وکړي او ګورم چې ډېر خلک یې تایید هم کوي، نو څه وجه ده؟ جذباتي شی که څه قصه ده؟ نو دا خو بونیری صاحب یو دا غزل لیکلی دی چې یاره سپینې سپینې مه وایه. نو زما خو خپل دا سوچ دی چې یاره سپینې سپینې ووایه چې الله درنه خوشحاله شي، او چې سپینې سپینې نه وایې نو بیا به شیطان خوشحالېږي، منافقت هغې ته وایي او منافقت زمانه کېږي نه. دا ژوند چې دی دا ډېر مختصر دی، پکار دی چې سړی حق وینا وکړي او کلیر خبره وکړي. منافقت چې نو دا الله ورته دشمن ویلی دي، نو زه دا نه غواړم چې یاره زه الله سره دشمني نشم کولی. حق وینا به کوم چې تر کوم پورې ژوندی یم انشاءالله. ستاسو چونکې تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره و، ډېر سرګرم کارکون وایي په دې علاقه کې د تیرو چې کم الیکشن یې شوي دي دلته پای کې ستاسو ډېرې هلې ځلې وې، منډې ترډې هم پکې والې دي. اوس چې دا موجوده کم صورتحال روان دی نو څه ګڼئ چې یاره د پی ټي آی چونکې 9 یا 9.5 کال حکومت هم دلته تیر شو، را روان چې کم انتخابات دي په هغې څه صورتحال نه د پاکستان تحریک انصاف څه مستقبل دی؟ دا اوس چې کوم صورتحال دی او دا کم 9-10 کاله چې دو تیر کړه تحریک انصاف نو زه به د خپلو علاقو خبر وکړم، خاص کر کم چې دا غریزي علاقې دي نو لکه کړاکړ نه شروع کوم، کړاکړ شو، املوکدره شوله، ډب سر شو، ناوګی شو، بیا پسې زموږ دا ناټ میرا، نجیګرام دا ځایونه که تاسو وګورئ نو دا دو ته د سوی ګیس اصل کې ضرورت دو ته دی، ولې چې ځنګل یې د دو د لاسه خرابېږي چې دو لرګی نه استعمالوي او ځنګل کټایي دو نه کوي نو دو به پخلی په سماني کوي. او بیا که تاسو وګورئ نو دو زمونږ سره په سټیج کې مې وعدې کړې وي او خاص کر زه به خپل کلي خبره وکړم چې زه د ناټ میرې سره تعلق ساتم، نه تحصیل بریکوټ و، ناټ میرا، نجیګرام دا ټول تحصیل بریکوټ دا ټول زمونږ کلي دي، زه ورته خپل کور وایم. نو په دې کې څه ځایونو کې لګېدلي خو زموږ چې دا کم کلی دی ناټ میران او نجیګرام شو، دا نور کم چې درته ما وویل د املوکدره، کړاکړ دې ځایونه تاسو وګورئ نو په دې کې د هېڅ کار هم نه دی شوی. تحریک انصاف په دې کې څه خاص کار نه دی کړی، لکه یا کوڅه پخه کړې یا ستن لګولی، دا څه خاص خبرې نه دي، دا خو زموږ بنیادي حقوق دي. نو په دې پیره باندې زه عوامو ته هم ریکویسټ کوم چې یاره دې شي نه خلار شي او زما په خیال باندې چې ناکامه به وي په دې پیره باندې، که په دې عوامو کې لږ ډېر شعور راغلی خو په کار نه چې دې خلکو له دې دوباره دې خلکو له ورکړي، په کار ده چې نوي کسان نوی قیادت را مخکې شي نو دا به تحریک انصاف دپاره پیدا خو دا کم زاړه کسان چې دي که پس که دو دوباره دا بیا راولي نو په کار چې اوله دو سره احتساب وشي، د احتساب نه وروسته که بیا دو له ټیکټ ورکوي نو خیر دی، بیا مې بي چې دو بیا کامیاب شي، خو احتساب چې دی نو د ټیکټ ورکېدو نه مخکې احتساب چې دی ضروري دی. ګرانده موږ وګورو نو یاره په دلته کې په لوکل سطح باندې زموږ چې کوم سابقه ایم پی ایز دي، پرون موږ په بریکوټ کې ولیده، د هغې نه مخکې هم په بریکوټ کې دغه قصې روانې دي چې یاره د یو بل پسې چې کوم په سټیج باندې په جلسو کې بای نیم یو بل یادوي او خبرې اترې په یو بل پسې کوي. زموږ دا سیاست کم طرف ته روان دی جی؟
نو زما په خیال پرون چې دا کومه جلسه شوې ده دو خو د منګای نوم یې ول ورکړی خو منګای زه حیران په دې یم چې کله دو په کرسۍ باندې ناست نو زما په خیال باندې دو نظر کار نه کولو چې کله دو د اقتدار نه ختم شو د کرسۍ نه کوشو نو دو ته منګای یاد شوله نو یو خدا خبره شو چې دا نه منګای را پرنده خو دوی هغه شو دغه کولو شوې کوله او بل خبره ده چې لکه دی سټیج ته سړی ورسي او بیا داسې کرسۍ ته سړی ورسي دې مقام ته نو هغه ته داسې نازیبا الفاظ په سټیج باندې استعمالول دا ماته مناسب نه ښکاري پکار ده چې دا په ښکلې طریقه باندې د عوام سره خبرې وکړي نو دوی چې پرون کوم الفاظ استعمال کړي وو په هغې کې سینیر دغه پکې وو د ورکر پکې وو نو هغه هم ډېر نازیبا الفاظ استعمال کړي وو نو زما په خیال باندې دا د پالټۍ نقصان دی دا پیدا نه ده لکه صحیح را روان انتخابات چې کوم دي مونږ څه ګورو چې یاره شاه حسین باچا چې کوم دی هغه به کوم ځای ولاړي نو ما خو لا داسې اټل فیصله نه ده کړې خو اراده مې شته او که فرض کا آزاد کسان یا داسې دا کم چې زاړه کسان دي دا ونر دی دا او نوې قیادت راغی نو زه به له هغو بالکل ملګرتیا کوم او که فار اګزامپل دا کم کسان چې دي او بغیر د احتساب نه دوباره دوله ټیکټ ورکړی شو نو زه به دو مخالفت کوم او کیدای شي زه په خپله باندې یا د پالټۍ نه وردېږم د بلې پالټۍ نه وردېږم یا کیدای شي زه آزاد وردېږم خو اراده مې خپله دغه ده د دې علاقې سابقه ایم پی ای او د دې علاقې سابقه ایم این ای چې کوم دی هغوی پرون په جلسه کې دا وینا کړې ده چې کم کسانو په بلدیاتو کې د پی ټی آی کم کسانو په بلدیاتي انتخاباتو کې زمونږ د کینډیډیټ مخالفت کړی دی نو هغه د تحریک انصاف نوره حصه نه ده په دغې حواله څه وایي نو دا خو دو چې کومې خبرې کوي نو ما چې څومره کتلي دي او اورېدلي مې دي او نو د سټیجه پورې محدود ده دو هر سپیچ تاسو وګورئ نه د سټیجه پورې محدود دي دو دا خبره کړې ده نو موږ تقریبا یو میاشت 2 میاشتې به کېږي چې موږ د په ضلع حکیم سره ناسو نو دا خبره هغه هم وکړو چې موږ به هغه کسان به د پالټۍ نه وباسو موږ د هغه کسانو مخالفت کوو څوک چې بلدیاتي الیکشن کې زموږ مقابلې ته آزاد ولاړو د پی ټی آی کسان نو موږ د خبرې د هغه واورېدې نو زه پسې پاڅېدم ما ته دا تپوس وکړو ما د سعید خان چې دی نو دا خو هم د دې پی ټی آی ښه سرګرم رکن دی هر سړی پیژني نو هغه فضلي مولا ته ما آزاد ولاړو او اوس ولې دوباره تاسو ټیکټ ورکو نو د فضل حکیم سره د ما د خبرې جواب نه و خاموش شو تاسو څه ګڼئ چې د ملک د حالات چې کوم طرف ته روان دي په دې حالاتو کې څه پکار دي په دې حالاتو کې خو دا اوس خو زیاتره مهنګایي ده او دلته کې غربت دی نو زما په خیال باندې چې دا منتخب چې کوم مونږ منتخب کړي دي اسمبلو ته موږ لېږلي دي نو خو د یو بل سره په ضد پښتو په جنګ جګړه باندې هلته کې لګیایي نو عوام پکار چې عوام په دې د عوامو اتفاق راشي لکه دوی چې څه شی ګران کړی دی چې عوام هغې ته اتفاق وکړي او لږ دا هغه شي نه مطلب ډډه وکړي نو زما په خیال باندې دا مهنګایي به هم کنټرول شي او دا کم چې مونږ اسمبلو ته لېږلي دي نو دوی به هم لږ په لار شي د دوی نه لږ په ډډه شي او د عوام په خپلو کې اتفاق وکړي او کم ضرورت چې دي نو پکار ده چې په هغې مسایلو باندې سیاست وکړي په اجتماعي مسایلو په انفرادي باندې نه چې کله په اجتماعي مسایلو باندې د عوامو اتفاق راغی نو زما په خیال ټولې مسلې به زموږ حل شي مهنګایي به هم ختم شي امن به هم راشي هر څه به وشي ډیره مننه جی د وخت راکولو که پرس که مونږ چې کم نمایندګان منتخب کو اسمبلو ته ولېږو او هغوی زمونږ دپاره صحیح چې کم منصوبه بندي ده کم قانونونه دي هغه جوړ کړي او په هغې باندې عمل پیره شي او د لارې کوڅې سیاست پرېږدي نو د ملک به مخ په ترقۍ روان شي او دغه غریب ولس چې کوم د مهنګۍ لاندې دفن شوی دی کیدای شي چې دوی ته نوی ژوند په نظر راشي دغه سوچ او دغه فکر دی د شاه حسین باچا د هغوی تاثرات موږ نن ستاسو سره شریک کړل تر یو بل پروګرام پورې ما له اجازت راکړئ د تل پاتې خدای په امان